قربت برای راست نزدېکت بچپن کې ورسره په لړکپن کې ورسره چې کله ایمان نبی علیہ السلام په 40 کال کې د نبوت اعلان وکړ ابو بکر صدیق عمر یو کم 40 کالو دا د آقا علیہ السلام د یو کال کشر وو یو کم 40 کال عمر وو په افرادو کې او په رجالو کې په سړو کې د ټولو اول چې چا باندې ایمان راوړو هغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی مبارک وو بیا په جنگونو کې ورسره بیا په حجر کې ورسره بیا د هجرت په شپه ورسره بیا په مدینه منوره کې ورسره ان دومره وفادار چې نن ګمبت حجرات کې ورسره آرام فرمایي نو کچې ذلی نبی دا دلیل دی جوړی چې دا خو ذلی دی او دا روحانیت او د نورانیت په تور باندې دی نو بیا د ټولو اول حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی مبارک دغه مبارک حق جوړېدو بیا خو خبره نو سیدنا ابو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه ته مبارک په خپل فرمایي اقال صلوات و سلام مبارک دغه جلال سے عجیب جلالو دغه لوی تقوا او لوی پرنګار صاحب کرام لوی خلقو هغه مبارک په خپل فرمایل ک زمانہ بعد چې پیغمبر وې ک زمانہ بعد چې نبی وې نو اقام څه فرمایي چې زمانہ بعد ک چر نبی وې نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نبی خود نبوت دروازه بند ده هر لحاظ سره بند ده تشریعي لحاظ سره بند ده غیر تشریعي لحاظ سره بند ده ذلی لحاظ سره بند ده حضوري لحاظ سره بند ده چې کوم دی ور تعویلات کوي هر تعویل سره بند ده هر قاعده سره بند ده هر قانون سره بند ده چې کوم یو انسان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ختم نبوت کې شک کوي په ختم نبوت باندې دلیل د چا نه غواړي شریعت کې او په قران کې دا جایز نه دی دا روان نه دی انسان په کافر کیږي چې او قادیانی ته وي چې قادیانیه تما ته خپل نبوت او د خپل د رسالت او تابانه کوم وحی چې راځي نو د دې مال ثبوت راکا دلیل راکا نو دا هم کفر دی د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا کتاب بعدی ولا امه بعدی بل زمانه بعد نوې کتاب هم نشتا زمانه بعد بل امت هم نشتا زمانه بعد نبوت هم نشتا دا دروازه دا سے بند شوا چې د قیامت سحر بروخیږي خو نبی او بل پیغمبر چې کوم نه دا نشی راتلې هیڅ لحاظ سره نشی راتلې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک هغه مبارک فرمای چې زمانہ بعد با زما په امت کې چې کوم دجالان وي دوسلويخ دجالان به پیدا کیږي هغه دجال ورته نبی علیہ السلام فرمایي مسلمه کذاب نه شروع شه تر دې وخت پورې تقریبا په تاریخ کې 14 کسانو د نبوت اعلان کړی دی اوس پورې د دین بعد به مطلب دار چې دوسلويخ خلق با نورم د نبوت اعلان کوي نور خلق هم را پاسيږي دی به نبوت اعلان کوي دی به نبوت اعلان په يهوديانو کې نه کوي دی به نبوت اعلان په عیسایانو کې نه کوي دی به نبوت اعلان په هندوانو کې نه کوي دی چې نبوت اعلان کوي دی به مسلمانانو په محراب باندې ناشتي دی به په منبر باندې ناشتي دی به په سر باندې دستار وي د دی به په خله باندې الف لام میم تر باندې پر قران وي دی به لا اله الا الله محمد رسول الله چې وي دی به سپینه جامات چولی دی به ځان ته مسلمانان وي او بعد کې به مسلمانې په اړ کې د قران په اړ کې د شریعت په اړ کې د صحابه په اړ کې دی به بیا د ختم نبوت دا غیبه چې کوم نه بیا دی دعوه کوي او بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ختم نبوت باندې ډاکه به ورځي دا خلق برا پیدا کیږي او د خلق خپل کار شروع کړي دي د خلق خپل مشن شروع کړي دي د خلق خپل مهنت شروع کړي دي د خپل خلق خپل کوشش شروع کړي دي زما اسملو ته رسیدل زما عدالتونو ته رسیدل زما ادارو ته رسیدل نن زما آئین نن زما قانون نن زما د ادارې چې څومره دي تقریبا 99.99% دا قادیانیانو په حق کې دي دا قادیانیانو ته لارې ورکوي دا قادیانیانو ته لارې آزادۍ قادیانیانو ته لارې جوړوي زمونږ چې ایجوکیټډ خلک دي زمونږ بیروکراسي ده زمونږ چې څومره افیسرز دي زمونږ څومره اعلی مقام او مرتبه د دنیوي لحاظ سره کم خلق دي هغه تقریبا ټول د دې قایل دي تقریبا ټول دې طرف ته تللي دي تقریبا ټول دې طرف ته روان دي او ورسره دا کوم ځای کې دا حمله په کوم ځای باندې کوي قادیانی حمله څنګه کوي هر دشمن چې کله په خپل دشمن حمله کوي نو اول چې کوم هغه خپل دشمن کمزوري کوي اول خپل دشمن تقسیمي
اول خپل دشمن ټوټه کی اول خپل دشمن کمزوري کی نو بیا په باندې حمله وکي نو بیا هغه چې کوم هغه د پر اسانتیاوي هغه خپل دشمن فتح کولو لپاره قادیانیان څه کوي قادیانیان یو میټینګ شوی په 1974 کې 1974 کې په 7 ستمبر باندې را روان اوم تاریخ چوي را روان د خالی ورځ ده د هغه عظیمه ورځ ده د هغه مقدسه ورځ ده چې په دې ورځ باندې د پاکستان په سرزمین باندې قادیانی ته کافر ویل شو کافر ډیکلیئر شو کافر ذلیل شو دا رسوا شولو په ټوله دنیا کې یو هوا خورش ولا او په ټوله دنیا کې یو ګونج وختلو چې قادیانی احمدی چې ځان ته مسلمان وای مسله دغه ځای کې دا ټینشن دلته وي پرابلم او پریشانی دلته را چې قادیانی ځان ته قادیانی وینا اذان احمدی وینا اذان ته کافر وینا هغه ځان ته کافر ویلې هغه ځان ته مرزایت طرف ته نسبت کول او کافر ځان ته ویلې بیا دومره مسله نه و مسله دا ده ځکه چې کافر نه بچ کېدل آسان دي تاسو قران را واخلئ قران کې اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون ان الذين كفروا ان الذين كفروا عذاب عظيم پوری دغه ذکر د دو آیاتونو کې د کافرانو ذکر شوی دی دو آیاتونو کې ورپسې رستو راځه ومن الناس من يقول آمنا دغه ځای را شروع شه تقریبا سلور رکو د منافقانو ذکر کیږي سوال کی پیدا کیږي چې د کافر ذکر صرف په دو آیاتونو کې او بیا د منافق ذکر په سلور پنځو رکوګانو کې بیا متعدد مقامات په قران کې منافق ذکر کیږي نو فرمایي چې وای د کافر نه ځان بچ کول آسان دي اوس هندو به تاسو دوکه کی عیسائی به تاسو دوکه کی ستا مسجد ته ناراضي ستا عبادت خانه ته ناراضي ستا په ثقافت کې تاسو نه شامل واده خاده کې نه شامل رشتہ ور سره نشي کولای مکمل طور ته داغه نه کټفي اغه نستا یره دومره نشتا چې څومره یره د هغه قسموي چې کوم ستا په صف کې ولاړی کوم ستا غونته لباس چولی وي چې کوم ستا کوټه درځي کوم تاسو رشتې کوي کوم تعالی د مختلف دوکو باندې ستا مسلمانانو ته نوځي زمون په کورونو کې زمون ګجرو کې زمون جماعتونو کې دا په غټه سطح باندې مونږ دا دومره قادیانیان ورغلي دي کچې تاسو په دې باندې سر چوکه او تاسو هغه خلق سره کې ناستئ چې کوم خلکو د لسترګي کولاوي مونږ په خپل سترګو باندې لیدلې دي مونږ حکومت سره ناسو ادارو سره ناسو پرونم زمونږه درینی میګنټي میټینګ هم په دې باندې شوو په دې کې مختلف ادارو خلک ناسو چې دې روک تام پکار نن زمون په هغه ځای باندې چې کوم زینا زمونږ د پاکستان دغه چې کوم واګري په کوم لاسونو کې دي هغه لاسونه مکمل قادیانیان دي هغه لاسونه مکمل مرزایان دي هغه لاسونه مکمل پرویزیان دي کمپلیټلی تو او دا الله څخه کړی دی ادارو تم دا پته ده دا مونږ تم پته ده د علماء تم پته ده د عوام تم پته ده دا ټول دنیا ته پته ده وې خلکا د دې علاج پکار دی د دې قادیانی خلاف جهاد کنن د منبر او محراب نه ونکو د دې قادیانی خلاف ته جهاد نن تاسو نه کوي د دې قادیانی خلاف کنن موږ را پام سیدو نو خدا نه خواستا خدا نه خواستا رب قدیر لم يزل ان شاء الله دا کامیابی نه او ان بیا دغه بدبخت خلک دغه کمبخت خلک داسینی چې دا بیا زمونږ د کورونو ته داسې راننوځي چې بیا څرنګه په دې غټو غټو فیملیز کې چې کوم غټ غټ خاندانونه دي چې کوم په یورپ کنټریز کې پیدا پاتې کیږي امریکا کې پاتې کیږي دا غي نیم خاندانونه هغه قادیانیان دي پلار قادیانی وي زوی سنی وي زوی قادیانی وي پلار مسلمان وي مور قادیانی وي خور سمي خور قادیانی وي موږ ته د روزانه په بنیاد باندې دا مسائل راغلي دي اوسم پراته دي پرون په باندې یو خبر شو چې هغه وادي ورسره کړو قادیانیو نو څوک مې په دې کې باندې سوچ کې نه فکر کې نه ورسره نکاح شوی دا نه ورسره نکاح کیږي دا کافر دی اوس پوری طور باندې بغیر د هچکچاهټ نو بغیر د سوچ او سمجھنا هغه د چکم جدایو شي طلاق ډیورس ته نه بیا واغسته هغه ته چکم د زنانه نه جدا شو ځکه چې هغه خاوند د مسلمان فقور کې پیدا قران ویلې ناظره ویلې لا اله الا الله ویلې او هغه چکم نه دوکه کړي او څنګه دوکه کړي دوکه کړي شهره بس دا قادیانیت چکم دا یو وړه مسله ده لکه زمون په دې مسلمانانو کې وړې وړې مسلې دي دعا کوو دعا مکوا خیرات کوو خیرات مکوا صدقه کوو صدقه مکوا دعا مخکې کوو دعا ورسته کوو دا زمون فروعي مسائل دي دا زمون اصولي مسائل نه دي په دې باندې انسان کافر کیږي نه که یو سره دعا وکړي نو بهتره ده کوي نه کنه دا کافر نشو که یو انسان خیرات وکړي بهتره خبره ده که یو سره خیرات نه کړي نه کافر کیږي
دي ته فروعي مسائل وای د اصولي نه دي او قادیانیت د اصولي ده قادیانیت خلاف څومره چې زمون مقاصد فکر دي تر دې پورې چې شیعاګان پکې واچوا چې شیعاګان څومره دي چې څومره عالم اسلام دی د ختم نبوت په دې مسله باندې ټول متفق ولاړ دي دا ټول په دې باندې یو ولاړ دي دا سداسه وړي وړي مسلې نه دي دا د کفر او د اسلام مسلې دي نو دغه بدبخت اوس کوششونه شروع کړي دي اولنې چې کوم هغه 1974 کې پاکستان چې کله د قادیانی ډیکلیئر کړ کافران نو په امریکا کې غوبل جوړ شو او پینټاګان کې د میټینګ شو او هغه وخت یې 300 کسان د ټول دنیا نه راغوښتي چې یاره د پاکستان کې قادیانی چې کوم کافر ډیکلیئر شو د دې علاج پکار دی نن دوی کړل سبب بل ملک کی سبب بل ملک کی الحمدلله د پاکستان چې کوم د 1974 فیصله ده نو دا په اقوام متحده کې پته ده دا په 57 ممالک چې کوم دستخط پکړ دلته کې راځي شوی دا ټول 57 ممالک کی سعودي عرب خپل فیصله نه کړی دا رایج ده دوبۍ خپل فیصله نه کړی دا رایج ده ایران طهران تاجکستان ازبکستان لبنان عراق چې څومره اسلامي ممالک دي په دې ټول کې دا یو پاکستان سرزمین ته اعزاز حاصل لري چې عمدک آئین چې کوم 1974 کې جوړ دی دې ټول ومنو ده چې موږ په دې باندې اتفاق د کافران دي نو دې خلکو چې کله خلک راوغختل چې حل یې سره نو ټول چې مشورې کولې اولس اورځي دا میټینګ جارو هغه باندې یو خبره ته متفق شول او هغه خبره دا ده او ورته ویل دا قادیانی اوسم دا خبره کوي په لندن کې ناس وي او هغه تبلیغ کوي نو دا خبره کوي چې وې درسو پوري دا مولیان وکړه مولیان چې درسو پوري منبر او محراب والے وي چې درسو پوري دا پټکو والے موجود وي وې دا جذباتيان خلق دي دا وی مونږه په قواعد باندې په دلایل باندې ځکه زموږ خبره صفاده د ختم نبوت په معاملې کې دلیل نشته دی چې د ختم نبوت په معاملې کې موږ چانه دلیل غواړو دا خبره بالکل ختمه ده دا فینش ده جف القلم دی چې کوم یو سره داوو کی بل دا کافر دی واجب القتل دی مرتد دی د سره هیڅ قسم تعلق ساتل دا ناروا دي ناجایز دي د سره تعاون کول والا کافر د سره حوصله ورکول والا کافر دل لار ورکول والا کافر هغه ته مسلمان پجامه کړي هغه ته پټکی پجامه کړي هغه ته پیره فقیره پجامه کړي خو چې قادیانی سره نرم گوشه ساتي او قادیانی لار ور کوي دا کافر دی نو دې دا خبر اوکا چې مولا وی کنه مولا نو قادیانی به کامیابی دی نشي نو سوقو وی اول دا مولیان له ختم کوي اول دا مدرسې ختمي کوي اول د دې چې کوم د اثر رسوخ دا ختم کوي دا خلک د دې په आवाज باندې روزي د دې په आवाज باندې لبیک وای د دې आवाज ته سخت تقریر د علماو کوم خبره غوډ عرف اخر وی وای دا چې خلک شتا چې قران نه خبر ني او چې مولا ورته خبرو کی نو هغه ته چې قران نه تکینی نو هغه چې نه ما ته مولانا صاحب دا خبره کړی دا په دې کتاب باندې نه پويګما او حقیقت هم داسې دی حقیقت هم داسې دی چې ډېر علما داسي خلق ول دلیل ورکی چلو قران کې آیات داره او تلند وي یره زمون چې کوم مفتی صاحب دی زمون کوم مولانا صاحب دی هغه موږ دا خبره داسې کړی دا زبر دا غنه تاسو په دې کې کومه هزار هل ځل خلق تاسو کې بیا آیات مو وي بیا ول دا غین موږ مثبت جواب ورکو خو جواب ول ورکو عرض مدا کولو اے مسلمانانو اوس زمونږ دشمنیان خپلو کې ختم کړي اوس د دې مسلکونو اونټ ختم کړي اوس د دې د صدقو د خیراتونو دعاګانو شته او نشته دا خبره ختم کړي په خپل هغه مسلک باندې په خپل هغه نظریه باندې په خپل هغه سوچ باندې چې په کوم ته مطمئن یې ستا ابا پتلی دي ستا اجداد پتلی دي ستا مشران پتلی دي تا ته مطمئن ښکاري هغه کار کوا هغه طریقه باندې دا هغه خبره باندې دا بلتا غریوان کې لاس مور اچو زمونږ د لاسونه زمونږ د مټه د قادیانی لپاره الله موږ را کړی دي زمونږ د ځوانه د قادیانی خلاف به استعمالو او ان شاء الله العزيز دغه بدبخت د میشن باندې کامیابو دغه بدبخت میشن مدرسې ختمول دي جماعتونه ختمول دي په امت کې تفریق پیدا کول دي امت تقسیمول دي د علماو ډلو کې تقسیمول دي اوس ریسنټلی یعنی اوس 2 کال وړاندې زمونږ په پاکستان په سطح باندې د علماو دو ګروهونو غټ علماو دو تنظیمات زمونږ مدارس او دو یو ته وفاق المدارس ویل یو ته تنظیم المدارس ویل دا قادیانی را لګی شو دا بدبخت را لګی شو زمونږ د پاکستان د علماو دا دوه ډلې په اوو ډلو کې تقسیم کی کنز المدارس بل نمبر کو نظام المدارس بل نمبر کو وفاق المدارس بل نمبر کو په اوو ډلو کې تقسیم کو علماء خپل یو بل تقریبان کې لاس واچولو دا خو د پروردگار عالم جل وعلا رحم دی د هر فرعون د پاره موسی پیدا کیږي علماء کې ناستل
هغه ول چې یو بل ګریوان کې لاس ولې ورکو مسله سره چې بنیاد یو قتل د پسرستونه ځکه قادیانیت را روان دي د پسرستونه لیبریت را روان دي د پسرستونه ملحدان را روان دي د پسرستونه دهریان را روان دي چې هغه نه خدای شته نه رسول شته دا مولیان د ځان نه کیسې کوي دا جنت کیسې د ځان نه دي دا د هورو کیسې د ځان نه دي او دا خلق په دې باندې دوکه کوي توبه نعوذ بالله من ذلک دا په دې سوشل میډیا باندې چلیږي ځکه ته دا وړاندې نه وېما چې د خدای خاطر وکړي دغه قادیانیانو ته دغه دهریانو ته دغه ملحدیانو ته دغه بدبختو ته راځي چې ټول ورته یو شي ټول ورته یو شو وګپ باندې ودرېږي خپل علما په ودرېږي خصوصیت سره خپل جون دا په قصدن او ارادتن او دا اعلان وکړي چې زمونږ مال دی که زمونږ دولت دی که زمونږ بچی ده که زمونږ ابرو دی که زمونږ عزت دی که زمونږ ساګانې دي که زمونږ سترګو کې نظر دی که په غوږونو کې د اورېدو طاقت دی که په ژبه کې د ویلو طاقت دی په خپلو کې د ګرځېدو طاقت دی په لاس کې د نیولو طاقت دی دا ټول به د ختم نبوت د حفاظت دپاره د قادیانیت د ختمېدو لپاره استعمالوي انشاءالله په دې کې به هیڅ قسمه کمپرومایز بني انشاءالله الله رب العزت جل وعلا دی قادیانیان تباہ و برباد کی ویښ شي او ویښو شي چرته چې د ختم نبوت په حوالې سره څه پروګرام کیږي څه تاسو ته هغې د طرف نه څه داسې پروګرام وي چې هغې کې آګاهي مهم وي نو هغې کې لازمي عیسا خلی لازمي هغې ته کښېنئ او لازمي طور باندې په خپلو اجرو کې په خپلو ګوره جوماتونو نه بس زی خو نه زما دا خپل کوشش دا دی چې زه هم د ختم نبوت چې څومره پروګرامونه دي چې بس دا مونږ د لارو کوڅو ته راوباسو دا مونږ د اجرو بیټکونو ته راوباسو دا مونږ د کاروباري بزنس ځینو ته راوباسو دا مونږ د مارکیټونو ته راوباسو ولې قادیاني جومات ته نه راځي قادیاني په جومات کې په منبر باندې خو ما ته مسله نشي کولی هغه چرته کوي هغه په لارو کوڅو کې خلک راونیسي هغه بیټکونو کې راونیسي بزنس مینانو ته لاړ شي کالجونو ته لاړ شي هاسټلو ته لاړ شي یونیورسټو ته لاړ شي نو هغه خلک بیا خبر ني هغه خلک به موږ تاسو خبرو ان شاء الله العزیز د ختم نبوت دپاره به د هیڅ قربانه دریغ نه کوو ان شاء الله نه به کوو ان شاء الله ان شاء الله په 7 ستمبر باندې چونکې عالمي ختم نبوت ورځ ده او ټول دنیا کې ودا الحمدلله مناویږي پاکستان خصوصیت سور سره نو موږ خپل عیسی په دې کې اچو ان شاء الله را روان خالی او سبا خالی را روان خالی ان شاء الله قادیانیوں کے خلاف جہاد جاری رہے گا پدې موضوع باندې زمونږ به د اقتدار هر چا ته وایو دا زمونږ د منبر نه یو آواز دی چې والله بالله پتله چې د قادیانی بچ کولو لپاره مخې ته څوک راشي کنه چاہے آرمی دا چاہے پولیس دی چاہے اداری دی چاہے ایف آئی دی او بی اے دی او سی ٹی ڈی دا چاہے عدالت دی او چاہے وفاق دی او چاہے سپریم کورٹ دی مړه ته د پسر کې خرم شوی کنه او د ختم نبوت قادیانی خلاف ما سره نو دی او د هغه حمایت کوي او د قادیانی د بچ کولو کوشش کوي دا مرتد دی کافر دی واجب القتل دی دا مون اول ویل دي دا ورته مخامخ وایو دا پرون زموږ میټینګ ډي سي ګان په کې نه مخامخ مو ورته ویل چې دا غل بچکول لپاره چې څوک مرازین د کافر دی دا قادیانی دا مرتد دی دومره شدت مکوئ د مفتي سي بدون شدت مکوئ نه شدت در سره نه کو بل د رابانه ګران کو خلکو دغه نو ته شدت مو کړی د علماء ګرانی راغم علماء سویل دي تار پاکستان ټوټه خرڅ کوم د تصویر دي تار پاکستان د لوټ کوم د تصویر دي ان تر دې پوری خلک یتیمانان کړل خزه د کون دکړلې د دهشتګردۍ په نوم باندې تاسو سو نکړل ناس کو کمانډر پکې ناستو مې څه مو نکړل موږ علماء سویل دي یو ذکر راته وخایا چې تاسو مولارو چت شوی دی او د دغه طالبانو په حق کې بیان کړی دی یا تاسو چت شوی او هړتال مو چې کوم حکومت خلاف کړی دی مليون مولا سیوا د غیر سیاسي د سیاسينا د سیاسي مولا خپل سیاست ته خو غیر سیاسي مولا راته یو خایا په ټول پاکستان کې چې هغه چت شوی دی او ان شاء الله مې ذاتی طور د الله زدا وعده درکوم چې یو غیر سیاسي مولا با ستا سیاست او ادارو ته نه راوچتېږي خو د قادیانیت خلاف کته هغه سره ودرېږي او تر قادیانی سره ملګری کېږي نو والله په بالله پتله چې نه به د بچو پته ولګي نه به د سر پته ولګي نه به د وردی پته ولګي او والله کبه موږ د پاکستان په کار د چې کوم د قادیانی ته حفاظت ملایوي دا پاکستان د قادیانی خلاف سرزمین دی داغه د جهاد د پاره ان شاء الله دا یو تاڼه ده او دا یو چوکیره د دې ځنه ان شاء الله موږ سره جنگيږو دا مو وایي چې یره زما په دې دغه باندې بسو شي نه ستا چې دا کم حرکت د ختم نبوت د پاره
د ټولې دنیا نه پټ دی الله نه خو پټ نه دی کنه د الله نه خو پټ نه دی د رسول الله نه خو پټ نه دی رسول الله ته الله رسي ورځ د قیامت چې راشي نو بیا به الله اعلان کوي چې هغه خلک چې کوم خلکو زما په نبی غیرت کړی دی یو طرف ته شي نو بیا کم از کم پای کوم انسان یو طرف ته شي کنه نو ان شاء الله غیرت وکړو ان شاء الله کنه تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کافر 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 ان شاء الله دا نعره زموږ په منبر او محراب هم دا نعره زموږ چې کوم دی نو په هغه ځای باندې چې کله پانسی دی په دې مړی کې پرته کنه او پړې د بل پلاس کی او درته و چې ګوره کافر کافر قادیانی مو هغه پانسی کوم دی زه به ورته چې لږ دومره وخت راکړه چې یو څو پیرې یې ووایم بیا خیر د پانسی وکړه د تختیدار باندې ان شاء الله زموږ دا نعره چې کافر کافر قادیانی کافر ان شاء الله دا روان خالی باندې ان شاء الله زمون به تاجدار ختم نبوت ریلی به ان شاء الله څنګه چې نور کلونو په شان ته په دې ځل موږ ترتیب جدا کړي د مشرانو او د خپل چې کوم ملګری د مشاورت باندې چې دې ځل به زموږ ریلی ان شاء الله د گاډو په ذریعہ باندې صرف گاډو به پکې ان شاء الله او دغه ریلی به زموږ د اجمه سره چوک نه شروع کیږي داسې برسوزو د برسوزو نه پندوچو د مسیزي د مسیزو ان شاء الله پندوچو اول تک به اختتامی پروګرام کیږي ان شاء الله زموږ بهر نه په دې کې ملګری کوشش کوي ناس کسان ان شاء الله ټول خپل ملګرو سره د خپل گاډو سره زما د پاره نه درنه اوټ غواړم نه درنه عزت غواړم نه درنه پیسې غواړم نه درنه دا غواړم چې شابه راشه زما په لاس باندې بیت کو بس زما شه زما کیږه ما د خپل پیغمبر شه د خپل نبی شه د خپل رسول شه د ختم نبوت څوکیدار شه د ختم نبوت د پاره چرته کم از کم چغه وها کنه ان شاء الله العزیز تیاری په دې سره ان شاء الله کنه کم خلک زما په خبره پوه شو ان شاء الله ټول پوه شوي را روان خالی ورځ دی ان شاء الله ټیک دی ان شاء الله را روان خالی ورځ ده ټول چې کوم دی ان شاء الله کې به محبت باندې شرکت کوم ان شاء الله ټیم ماسپخین ان شاء الله یو نیمه بجې نه بعد موز نه بعد ماسپخین موز نه بعد ان شاء الله خپل کارونه مو کوي روزګارونه مو کوي هغه مو کوي هغه نه پس بیا ځان روزګار کوي او درود شریف وای او چراشی یو نعره تاجدار ختم نبوت زنده باد تاجدار ختم نبوت دا زموږ په درونو کې بالکل پخشي په دې جبم پخشي زموږ عادت جوړ شي چې سارا نوځي چې دغه ټیم کې نعره وایي تاجدار ختم نبوت زنده باد چې دا نعره موږ هغه وخت کې وایو الله رب العزت جل وعلا حافظ او ناصر شي راغلي سونه ملمانه دي د ټولو د